الرحمن الرحیم ډیر ګرانو قدرمندو کتونکو اوردونکو زم تاسو کور بای جاس خان او پروګرام کې ما سره شرکت فرمایلی دی نهالي خان امید دی چې ټیک ټاک به خوشاله وي او دروځي چې کوم دا خوندور نن سبا خو موسم ډیر خل شوی دی او د سره علاوه چې کوم دا برکتونه دي د دې پر ټولول کې به هم چې کوم دی خه طریقې سره به مصروف ہے نه حالات دي الحمدلله زبردست دا الله شکر پرونو موسم ډیر خل نه موسم ډیر خل دی مکه مونږ ته سواد ولا خلکو وي یا چې کوم دی قبایل والا خلک ورته کو هارت والا مې زموږ ته باران دي او زموږ ته به تک سونور وو نو موږ لک جلس شو جلس به ودا یو نیچرل فیکٹر دی نو هغه موږ بلګو جلس کې دوه خو اوس چې کوم نه موږ ډیر زیات چې کوم نه خوشحالي ماشاءالله هوا موسم ډیر مزدار شو او اجازه یو خبره چې دا اخري اشره چې راشي او بیا لګ ورځې پاتې شي نو دل زړه اسیم خفای کنه چې لګ روزه پاتې شوي او پته نشته زموږ عبادتونه به قبول شوي یا نه نو ډیر شي خبري پزړه کې راځي نو لګ ورځې بالکل دا خبره ده یو روټین زموږ خپل برابر شي کنه لکه درې ورځې نه وي دیالس ورځې نه وي شل ورځې نه پوره 30 ډیز یا 29 ډیز یو میاشت وي نو هغه کې زموږ یو روټین د خپل طریقې سره سټ شي سحر څه کول دي مازدیګر څه کول دي غرمې څه کول دي لکه یوازې د یو انسان د اورال پوره خلکو دا روټین چینج وي دی وجنه بیا چکر د اختر هغه مخامي وي اډر خفه وي بالکل لکه روزه سړی مسکی چې یار موږ د ټایم کې روزه ماته کولو جوس به شربت به ایون اجاز اختر پر رزم چې کله موږ س جوړو کنه خوراک د پاره هغه خورونو هغه ټایم کې پزړه کې داسې فیر غونډې چې روزه نه داسې کېږي ټیسټ کولی نشي کنه بالکل دا خبره صحیح ده خو موږ خپل ګپ شپ لګو خو د ټایم کې موږ شاه جهان صاحب هم نه شاه جهان صاحب خیر ناس نه ولاړ دي څنګه شاه جهان صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام اجازه به تاسو خیر میډم تاسو خیر الحمدلله بالکل څنګه دی شاه جهان صاحب ټیک خیر خیریت نن خو ډبل روټه راغسته ده دینه به نن مونږ شای ټوکړي جوړو او چې دا لکه یو کویک ریسیپی د 15-20 منټ کې تیاری کنه کسړې چې کور کې د ویورز وګوري د زر تر زر یو ریسیپی جوړي لکه سویټ چا کوي چا کرنوي سو کوی چې لکه 10-15 منټ کې مونږ یو شی تیار کړو دا شای ټوکړي دا ډیر زر جوړیږي دا خپل ویورز ته چې دام جوړ کې او د سره مونږ کرسپي کباب جوړو جی دی خلکو لکه ویورز کتري چې کټلس خوري یا چې کوم د شامي کباب خوري یا بالکل سافټ وي نرم وي لکه نن مونږ چې کوم د کرسپي کباب جوړو دا بالکل کرسپي وي لکه زنګر پشان دام کور کې ټرای وکي دا دیم چې کوم د کنه ویورز وګوري دویمه خبره ز خپل ویورز ته دا کوم چې لکه مونږ دا کوم مینیو مونږ ډیلی جوړو کنه د دې کوم کمنټس وي یا دی وي چې لکه مونږ یو ریسیپي تاسو مونږ له جوړه کړئ لکه ای د خپل کمنټس کې او مونږ چې کوم دي دلته کې هغه ته نیکسټ ډیر زبردست شاجان سره ډیر خولي سجیشن چې کوم د خپل ویورز ته ورکو چې وای که تاسو ان کیس وای چې دا ریسیپي باندې کار وکړي دا چې کوم د خوراک جوړول پکار دي نو شاجان صاحب ان شاء الله کې خري غم تاسو جوړي طریقې هم نه تخي تاسو بیا په کور کې امپلیمنٹ کوي ښه شاجان صاحب د سیګمنټ لپاره موږ سره سکړه شمه کوکینګ آیل اند بنسپتی او دا شای ټوکړه به موږ شمه کوکینګ آیل کې جوړو دا موږ هغه کې لکه دودھ کې جوړو خدای چې دا ول موږ شمه کوکینګ آیل کې دا بریډ فرای کو هلکا ګولډن کلر دا بیا موږ ای کې میرینیشن کې برابر او چې کوم دا کرسپي کباب دا موږ شمه کوکینګ آیل کې فرای کو ټیک شو شاجان تاسو پر کاروي سٹارټ کړئ بیا موږ راځو ښه نه موږ وختي د روجي خبرې کولې ګوري دا د روجي خایست د روجي خوند چې کله مطلب اورال په سوسایټل لیول باندې په ماس لیول باندې چې کوم دي خلک په اکټیویټي کې بیزي وي او هغه اکټیویټي زموږ دغه وي روحاني تسکین هم یې کې بیا موږ ته ثواب ملایږي فائدې وي لکه اوس د دې کې تاسو یو بل اگزامپل درکم که تاسو فار ایگزامپل یو علاقې ته وي یا یو سټریټ ته وي چې تاسو فلان کې کار کوي نو پتی مې تاسو ته پیسې ملایږي او بیا هغه بعض خلک نه کوي او بعض خلک کوي نو چې چا کړي اب ډیر مالدار وي چا نه کړي به غریبانان پاتې شي وي صحیح فاینانشلی به سترونګ نه وي دا رنګ د روجي هم اگزامپل دی موږ ته دا ویل شي چې دا فرض ده دا په ټولو مسلمانانو باندې فرض ده او بل دی چې کم دی کنه به د برکتونو ثوابونو راټولولو نو ډېر ښکلی موقع ده موږ سره نو اوس بیا که چا دینه فایده واغستله خو واغسته او هغه بیا دنیا کې هم کامیاب وي دې کې هم کامیاب وي او که چا نه واغستله نه واغستله بیا غریب پاتې وي او افسوس کوي چې کاش او بالکل 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 واقعي دومره ښکلې میاشت او دا آخري اشره خو لکه تاک راتونه دي که نه شپې دي دا خو زموږ دپاره ایون که پوره میاشت ډېر ښه دی خو په دې کې خلک ډېر زیات عبادتونه کوي او که هغوی ته موقع میلاوه نه شي نو دا ډېر بدنصیبي والا خبره ده یا چې هغوی دا موقع اویل نه ده کړې که نه بالکل جی بالکل خو د دې چې د روژې څومره برکتونه دي څومره فضیلتونه دي
دي دا موږ ته چې کوم د قرآن او حدیث نه هم بیان دي ځکه چې تاسو ته پته څنګه رمضان مبارک نه هم میاشت ده زموږ صحیح ده د علاوه قرآن او حدیث کې ډېر زیات اهمیت دی او بل خبر دا ده چې دا هغه برکتي میاشت ده نه چې د کوم ذکر په قرآن شریف کې راغلی دی قرآن مجید کې الله تعالی فرمایلی دی په قرآن مجید کې چې د رمضان قرآن مجید چې کوم د موږ په رمضان میاشت کې نازل کړی دی نو په دې شپه کې یو شپه ده چې هغه ته لیلۃ القدر شپه وایي چې کوم هغه د زرګونو شپونه بهتره ده دا سورۃ القدر 3 نمبر آیت دی چې کوم دی الله تعالی ویلي دي د نماز سلمان رضی الله عنه نه روایت دی و چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایل چې شعبان کې آخري تاریخ مطلب شعبان آخري ورځ وه وی فرمایل چې تاسو باندې میاشت روانه ده چې کوم ډیره ده برکتونو میاشت ده په دې میاشت کې یو چې کوم شپه ده هغه د زرګونو میاشتونه بهتره ده او په دې کې چې کوم باندې روزه فرض شوی ده او که چا په دې میاشت کې قیام وکړو یا خاص کر په هغې شپه کې لیلۃ القدر شپه کې قیام وکړلو نو هغه چې کوم دی ډیر زیاته برکتونه حاصل کړل الله چې کوم اخري اشاره موستلی ویل شوی ده ځکه چې په دې کې تاک راتونه دي په تاک راتونه کې لیلۃ القدر چې کوم دا شپوي او دا هغه چې کوم عبادتونه دي نو هغه د زرګونو میاشتو د زرو میاشتو هغه ایکول دي کنه د دې علاوه چې کوم دی نه که تاسو وګورئ زمونږ په دې روزو کې د ثوابونو چې کوم هغه دغه وي لیمټ وي یا ثوابونو چې کوم ویلیو هغه ډبل شي که فرض دی هغه ډبل تریبل شي صحیح ده که سنت دی نو هغه د فرضو برابر شي که نوافل سړی کوي نو هغه د سنتو برابر شي نو دا ډېره ښه اپرچونټي ده واقعي اجاز زموږ اسلام هم ډېر ایزي دی موږ په خپله دا لږ شانتې کمپلیکیټ کوو خو دا میاشت خو واقعي ډېر ښکلی او ډېر خوږ میاشت دی بالکل جی بالکل اوس یو داسې کار کوو چې په دې پروګرام کې بیا موږ سره بریک هم ضروري دی نو بریک ته راته ځو بریک نه پس چې راشو بیا راځو تاسو سره خبرې ته کوو موږ سره ویورز برکت رمضان ټرانسمیشن کې موږ تاسو ته یو ځل بیا هرکلی کوو اور امید دی چې تاسو به زموږ پروګرام ګورئ خوراکونه هم زده کوئ چونکې زموږ پروګرام نه غونډه کې دا سیګمنټ انفارمیټیو وي معلوماتي وي موږ هم کوشش دا کوو چې موږ زیات معلومات چې کوم دی کنه هغه د خپلو میلمنو نه د شاه جهان صاحب نه موږ سره که دوه معلومات وي هغه موږ تاسو سره شیر کړو چې څنګه طریقې سره فایده وشي بس څنګه تاسو ته پته ده 25 رمضان نه چونکې لاک ډاون لګیږي نو تاسو یقین وکړئ دومره انتهایی ټرافیک جام خو ته زه څه وایم چې لکه بس تبعید ده مروزه د کور نه که راوځم نو تاسو چې کوم دی کنه د بی آر ټي په فیسیلیټي په شان د فیسیلیټي کې ټیک ده تاسو به اوس وایي چې هر مثال کے طور باندې په هغې کې که موږ سودا مودا والو بیا نه شو راتلی خیر دی ورځ تاسو ټیکسي استعمال کوئ ټیکسي اویل کوئ خو خپل کور گاډي چې کوم دی مرو باسئ انتهایی زیات رش دی انتهایی زیات دی کې بعضې خلک دا شان دی چې امبولانس کې روان وي هغه پکې ګیرېږي ځکه هغې ته خو څه الټرنیټ روټ شته نه پکار د امبولانس یې په دې هغه کې اچولی بی آر ټي کې دس از ګډ آیډیا فرام مای سایډ که نه فرام نیا سایډ از ټو دا پکار دی ګورنمنټ په دې باندې څه کار وکړي اینی هاو ویورز څنګه تاسو ته پته وي موږ سره په هر پروګرام کې میلمه وي او میلمه هم چې کوم دی رش کې ګیر شوی و انتهایی زیات ټرافیک جام د هغه حیدرآباد پیسټري چوک نه والی تر صدره پورې فل جام دی نو احتیاط وکړئ ډېر زیات کور نه مه راوځئ ایس او پي خیال وساتئ نو ډاکټر صاحب چې کوم دی فاینلي موږ ته راورسېدلو ډاکټر آصف شاه صاحب پلاسټک سرجن دی ډاکټر صاحب ته موږ پروګرام کې کړی وي السلام علیکم سر وعلیکم السلام څنګه سر تاسو ښه ټیک ټاک بالکل روزي ښه تېرېږي سر الحمدلله ایون ټرافیک صورتحال راته لږ ووایه سر بیا راځو بس تا په دومره ښه هغه وکړه ډیټیل راغله ما په زما غنه ضرورت شته نه خو که پیدل راغلی وي نو زر به رارسم کنه سر بالکل صحیح خبره ده ځکه چې هغه یو قسم د ګاډي هم رینګ ته راځي کنه نو تاسو کم پیدل حضرات وي ډېر مخکې وتلی وي واقعي جاز ډېر زیات کمیټډ دي دا ټول روډز خالي حیدرآباد نه صدر پورې نه دی چې پورې ډېر زیات کمیټډ دي اوس زه واپسي راه فرار اختیار کولو کوشش کوم چې اوس په کومه مزه ځم ځکه چې اوس خو راغلي یو ګیر یو نو یا به موږ د رنګ روډ لارې استعمالو یا به الټرنیټ چې کوم روټ دي وړه هغه استعمالو ښه بهرحال ډاکټر صاحب خوشقسمتي دا وه چې رش نه و
کرش وي او بدا غرنګي سوري نور نو کنه نور نو سر جی زه غلط شم خپل الفاظ او فصل زره نور نو ګرمي نه وسر صحیح ده کرشم وي او نورم وي او ګرمي وي سکین خو به تباہ بربادي بهشک ډیر زیات نو د لکه مثال کے طور باندې سړی څه کول پکای خاص کر چې کوم انسټنټ ډرایور حضرات دي سر چونګ سټرینګ باندې لاس وي او لګ ایکسپوژر زیات وي نو ورته نو ډیر دار ته لکه شارټ کټ وای سر نو وګورئ یو خو زموږ ریجن هاټ دی ویدر هغه دی بل ډرای دی بل نن سبا رمضان چلیږي نو د روزې وجه نه د واټر انټیک الریډي ښه دی نو بیسټ خو دوه شیزونه چې کم ایزیلی کېدای شي کم نیچرل ویز دی یو پروټیکشن دی که پروټیکشن تاسو سره صادر دی صادر په ځان واچو गाड़ी के सन स्क्रीन्स چې کومه وینډو سکرینز دي کاغذ هغه لګوي کله پویا ہے او کیمیکل سکرین در سره شته دا چې کوم عام سن بلاکس ورته وي قادر هغه فورن لګوا او پریفریبل دا چې مارنینګ کې سره لګي مونز په ټایم کې ناټول د پاره روټین کې مخدا کو بدر سره गाड़ी کی امیجیټ یوز کوي کوشش کوي چې ډیر زیات نور د روزانه عام نور ډیر زیات نو لکه تقریبا 1.5 لیټر غنټه زموږ جسم نوځي چې فل د جولای ګرمي وي او اي سي سره गाड़ी آف وي نو دومره تانا لاس کیږي لګیا 1 لیټر ډیهایډریشن جی نو دا تاسو गाड़ी کو بخام خا پکار دي ک تند فیل کیږي او کنه فیل کیږي او بس کوي نو دا ټول ایزیست ویز دي صحیح کوریج फिजिकल कवरेज सादर लुपटा टोपा सही केमिकल कवरेज चिकम सन ब्लॉक सही यो लिक्विड इंटेक आम दी हर दुकान के मिलेगी एंड लिक्विड इंटेक सही सर دا بعضی خلکو د خپل لګاړو شیشه لګي توري کړی وي توري شیشه خو پر دې نه سر ګورنمنت دلته ټینټډ کنه ټینټډ جی نو ټینټډ زو دغه پلی کوي سر رول پلی کوي پوزټیو رول او کنه دا څنګه تاسو سمجھ فزیکل بیریر دی میکانیکل بیریر دی صحیح نو دا او ډیر غټ رول پلی کوي ځلته بیان د تاسو میډل ایست وغیرہ ته سوکھا جمرو لتلی دی الته الته خو هغه ایون خپل وینډ سکرین هم تک تور کړی او پکې و نریس بریس خپل ډرایوینګ لپاره کړی اگینست د لا دا او خلک کوي خدای چې بلیک پکار د چې اټلیست یو پرسکرپشنل اجازه ته چې ډاکټر لیکلی هغه کولې کم از کم ځکه چې هر چا سکن خو خنه تاسو ته خو غستار سوت نه چا سکن کیږي د چا برن کیږي هغه کیږي نو پکار ځای ته پاره د پرمیشن نو کا یو کس اسې ځاولي کی او به ټینټ کړی وي पुलिस रहे सारी खैर बारा दाव पे ट्रैफिक पुलिस से तपोस कहूंगा बल तरफ तलाड़ू सही दा खसर दा स्किन लेयर्स खबर का मुंगा तरو को کنه सर बाजी स्किन जो कम ډیر دننه هرټ شي نو هغه جوړولو کې بیا چې کوم نه غونډه کې ټایم لګيږي کنه د لیئر سمر دي سر اور څنګه موږ د حفاظت کول شو د خپل سکن خو جنرally دوه لیئرز دي یو د پیپیلری ډرمس وي یو د ریټیکولر ډرمس وي سوري یو اپیډرمس دی او ډرمس ډرمس کې دوه پارټس دي چې کوم وي او یو بل سټرکچر یې ته سب کیوټینیس هغه وي چې کوم د سکن لاندې فیټس یا هغه چې وي او بیا مسل د بره یو خاص فیشل لري لکه خو بار سکن جنرally ویری ټیکنیکلی با درې لیئرز او لکه لګ غټ براډ هغه کې با 4 هغه وي او تاسو د انجری خبرو کنو انجری خو په اني لیول باندې کې دی شي لکه تاسو چې وختي نور خبرو کنه نور ته وته تور شوي دا فرست ډیګري برن دی دا مطلب برنې صرف هغه اپیډرمل لیول چې هغه وسوسه یو سړي باندې ګرم بوساس کی توي شو هغه زه پکړنه شو نو دا سیکنډ ډیګري برن دی مطلب دا سکن سیکنډ پارت لاړو صحیح بیا چا باندې ګرم تیل توي شو لږ زیات شو ته د براون ښکاری سکن هغه نشو ببلز په جوړ نشو او ډارک براون شو د لیدر په شانته د زنانو پرس په شانته ښکاری مطلب دا تھرد ډیګري دا تھرد لیئر هم لاړو نو دا تاسو خبر صحیح دا لیئر وایز ډیپند کوي خو هغه دا چې کوم ټراوماټیک ایلیمنٹ دی مثال هور دی او بدی دا غي په سټرنث باندې چې څومره ګرمه وي یا څومره تیز وي یا آیل ټمپریچر د بون ډیر زیات نو دا لیئرز چې کوم کانسپټ نه غدا دی خاص دی سر پروټیکشن چې تاسو وینو پروټیکشن خو په ډیر لوی ټرم ک تاسو د روټین اسټیټکس خبره کوي چې روټین کوم څنګه هغه ساتو نو یو خو به د انجری په حساب خبرو کو جو ګوري کوکینګ کوي زنانه زیاتره کې زموږ په سوسایټي کې معاشره کې وګت صادر پکار دي چې نه چې هغه نه ځان لګ په ډیسټنس ساتي د چولې ټوله داسې پکار دي چې هغه ټمپریچر ریګولیټډ پکار دي چې خپل بنديږي کته لک سات استعمال نه کا خپل بلاک شو دا هیټرز داسې پکار دي چې ګیس راړو دوباره ونشي دا خو سپیسیفیک خبر دي میډیکل او جنرال خبره دا دي چې کوم ډسکس کې او ډېری موئسچر ډېر لکه موئسچر واټر شو
lubrication ډېر lubrication word شو ویزلینز شو کریمز شو او lots of water هم ویل چې او بو زموږ باډي چې دی نو 42 لیټرز اوبه دي صحیح 42 لیټرز اوبه دي که تاسو بنس کې تاسو ګورئ تاسو ځان سره زیاتې کوي بالکل صحیح دا ویورز ته موږ دا وایو که تاسو ان کیس ډاکټر صاحب سره تاسو وي 258454 250 دا زموږ ټلیفون نمبر دی د دې نه دا واتس اپ نمبر دی هغه هم تاسو په سکرین باندې ښکاري 031388799955 په دې باندې تاسو موږ ته د واتس اپ په تر باندې څه کوېسچنز وي هغه کولی شئ نو هر رنګ کوېسچن سکین سره ریلیټډ وي دا به ښه ډاکټر صاحب تاسو ته دا غي جواب درکړي خړ ورسې بل تاسو څه کوېسچن دی نو ها نو تاسو هغه یو سرجری کړی ولا سولا آی برګ لګره ډیټیل سره وای سر دا سمر ټایم سمر ودین سمر ټایم کې دا مطلب افیکټیو وي سمر ټایم په تیر شي به افیکټیو نه وي دا راته لګ وای سر دا سرجری موږ 2014 کې کړو دسمبر کې او خوش قسمت نه اوس پر خلکو نه هیر نه ده تاسو ډېر مهرباني او د کې دا چې دا د دې پیشنټ د لاس کټ شو دا د پیپر فیکټری کې کار کولو نو کې کمرشل بلیډز چې کوم پیپر دومره کټ کټ سټیکس کټ کوي هغه کې چې دا پولی فیل شوی دا بلیډ را غورځیدل د پلاس باندې بل شوی دی بالکل د ریسټ لیول باندې او ګاډ بل شوی دی په شاپنګ بیگ کې روړ او باران دا غل لګول خو ټیکنیکل غونډه پروسیجر د ریپلانټ ورته وي او 6 آورز سټانډرډ پروسیجر د الحمدلله هغه کامیاب شو غټ نیوز جوړ کو هغه نه بعد آیو اچھا کې د صوبې پهلو نو لګ نیوز یاد شو اوس خو زموږ نور کشران زموږ کولیګز الحمدلله اوس روټین کې دا کار کی ګوتم واپس لګي او خاغل د کې تاسو ډېر امپورټنٹ کوېسچن تاسو کو دا کله لګي دی شي دا هر مریض کې لګي دی شي او بلکې دا زه خپل عوام ته ریکوست کوم چې دا خبره په غور باندې واوري ځکه چې اکثر خلک راشي به خفګان اظهار کوي د واپس لګي د لپاره ټول نه بنیادی شرط دی چې د کلین کټ وي کلین مطلب دا چې د بالکل هموار کټي په تبر په چاقو په ټوکا د دې کټ لګي ک پکی کې راغله دی ک د بو ماشين کې راغله دی ک دروازه کې راغله چې کم کرش شوی دی چخنی شوی دی یا راخ کله شوی یا د اکثر سنډا وی راخ کلو ځان پسې ګوت راخ کله دا نه لګي ان ایون چی جی او ان ایون بلدای د آرټریز او وینسز دا د ټیشو پیپر نم ذات نازک سټرکچر دی صحیح دا د تا په پریشر تا راخ کلو نو بیا زسه چې مان هم ډیر ښه سرجنی بیا واپس نشي لګولې صحیح نو لکه دا زموږ عوام د پاره دا یو بیسیک میسج دی چې کدا اوار کټ دی په چاړه چاقو تبر ال لګي د دروازې او د کرش او د غیر واپس نه لګي دا یو غټ شرط دی دویم شرط دا دی چې دا که تاسو خپ پریزرو کو په واوره کې پیک کو دغه طریقې په نت ملاوي کوم د پروګرام کې ویلې نشو هر څوک کوي شي صحیح نو هغه کې تاسو پیک کو بیا خو د 18 نه تر 24 غنټو پورې ها زبردست چاینیز ډیر مخ کې دی هغه په لیکوډ نایټروجن کې واچي هغه داسې دوه میاشتې بعد هم لګي لکه کستا کله زړاو شو درته ولګي او نو دا هغه -81 د -181 ډیګري باندې پریزرو کی نو آی ډونټ نو زه خو څوګړې ټیکنیکل سره هغه پوزیشن کې نه نو کوم ته دا فیسیلیټي ملاو شي مونږ هم میاشت تو بعد لګولې شو نو پیشنټ باندې بتا دی بیډا پیسو مسله ټول وخت و اني وی کتا سو په پاکستان خبرو کو کتا سو پریزرو کو 24 غنټه پورې لګي دی شي او کتا سو پریزرو نکړلو بس مدک شانته hebat کې شوي صرف سادم لاس کې یا صادر کې یا شاپر کې وروړو بیا پکار دي 6 غنټو کې دنه دنه تاسو نه راشي بیا دا لګي دی شي صحیح ده سر تاسو وی کدا فور ایگزامپل بالکل سموث کټ وینو الکی ریجډ وی یا بس وی هغه بیا مشکل وی کنه نو اکثر کوم ګورو سر بل لرګي سره فټ کو چې دا ګډ وډی نو اوته لګ مونږه تراش وی تراشو کنه نو دا سه لوجیک دیږي چې چې لکه دلته الله دې نه کی دلته تراس به تاسو وګروي نورې مو ګروي چې هغه سره هغه مو ګروي داسې نه کیږي ما ته ښکاری تا سبق ویل مانو تاسو ته پوښتنه نه نه راځي سر نه دا بالکل صحیح خبره ده ځکه مې ویل دا بالکل صحیح ده چې دا کله هم کټ کیږي نو مخ ته ډېر کلین کټ کې خوشي او بعض وخت دا څه کټ چې اډو کې لکه څنګه چې تاسو شین هغه ماتوي هغه بالکل هغه دا سپوږ ماشين هغه تمګه اکچولی گرین سټیک فریکچر هم ډاکټر کوم هغه ته وي نو هغه چې هغه ایجز ایون نه یو خبر ده بل خبر ده چې کله آرټری وین کټ چې د لکه د پرتګاغ یا د مشمون ربړ نه تختی ځان وړو کې کوي نو کتا کټ کو ودین 1 منټ واپس لګي نو وړو کې شوی الریډي نو هغه د پر بون شارټنینګ یو سټانډرډ پروسیجر دی نو که څنګه زړه خیو که خی نه دا چې کوم تاسو نو اکچولی شارټنینګ کول وایي یا کلین کول وایي بیا لاس مطلب معاف کی بیا چې نو بیا تاسو هغه آرټری وین واپس یو بل ځان برابر نه خلاص سر دا آرټریز هم لکه تاسو د سټیچینګ باندې وی کنه دا ها
بالکل سټیچز دي خو ډېر فاین سټیچز دي لکه ستا وختو هم نری سټیچ دي ها د ارټریز را دا ارټریز والا چې کمی صحیح ده. ارټریز وینز وان والا صحیح ده سر لکه صرف موږ هغه دوربین ټایپ موږ چوری نو هغه کې به متخکاری صحیح اصل په پروت کاریم نه چرته لیکیج خو بدینه کی ما ورته چې تاسو سبق ویلې ته سر ما دا چې اتوماتیکلی کوېشن را روان دي کنه بالکل لیک کې دی شي ارټری چې لکه دغه دوه هغه یو خو چې organ کې دا یو کم باډي سره دا نو چې هغه موږ کنیکټ کوو لکه د کشن دوه هولز دي 5 سټیچز سټانډرډ دی کله کم کله زیات هغه کوي ها یو لیک خو نارملی چې هغه ټایم کې 5-7 منټ کې د باډي میکانیزمز هغه خپل سیل کی خو بعض اوقات داسې کیږي چې هغه ټایم سره خو اچو کې خوښ شوی یا د باډي تاسو مې خپل میکانیزم دغه بلاک کړي ورستو د اپریشن 8 غنټې 9 غنټې بعد بلډ پریشر زیات شي د پیشنټ څه چلو شي وټوخي نو هغه لیک کې دی شي صحیح نو هغه لپاره دغه وجنه د فیر د لاس د یری د لاس دا مریض 24 غنټې نه والا تر 5 ورځې پورې آی سی یو کې ساتل کیږي او چې کم ټیم ټرانسپلانٹ ریپلانٹ کړي نو ریپلانٹ نه بعد بیا ورته کینی هم 24 غنټې پورې نو 24 اورز کې د لیک کېدو چانس زیات دي او هغه نه بعد بیا ورو هر ډے سره کمیږي صحیح زه خپل پیشنټ آسان فارمولا ورکوم چې په پهله ورځ 100% خطر د استاد د لاس د واپس خرابېدو دویم ورځ 80 دویم ورځ 60 په پنځم ورځ ته زیاتره د هغه نه وته دا یو سټانډرډ هغه دی صحیح خا خاصه زما دا یو لاست کوېشن دی نه بس نیر بیټر کوېشنز دي آی طرف ته راځي دا علامه کې څه د یو کس یو لاس کټ شو نو هغه ټرانسپلانټ کړي چې بس ډېر خپل لاس روړي چې دا وته لګو او that was my question too related نو جواب نه ورکوم دی کول الو سر نه بس ډېر جواب راولو سر السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر جی څوک او د کوم ځای بالکل ډیټ ډاکټر تاسو خو ډاکټر صاحب دوه خبرې کوم اوکې جی اوکې درې خو کې جی السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام ډاکټر صاحب ما د خپل باندې دغه راځي چې لږ مزه وکم او حرکت پرې د درد کې ها یو خپل کډوړ او په پړسیږي یو په کډوړ په نه یو په دا خپل خا خیخ په چې وګرځيږي او بیا ودرېږي نه به درد کوي د کار پرې دي کار او دغه خوږیږي لږ پړسو پکې راځي ها زره مهرباني د ټیک شو تاسو ته اخیری موږ جواب درکړو او سم جواب درکې ښه نو سم تاسو نو یو خو جنرالي دا زما ډومین نه دی لکه زما غنه دی دا فیلډز د پلاستیک سرجن ما د کینسر یا د زخم یا د سوزیدو یا د خپل اپریشن موږ خو بهرال خپې پړسېدل صدمه لوی خبره نه ده بعض وخت چې خپې ځوړند ډېر ټایم پاتې شي سړی ډېر زیات وګرځي د مزل سره هم کېدی شي بوټ ټیک نه دی نرم په سخته چولې شوی خپل پمپ نظام کړو نه دا اسانه خبرې به موږ کوو خو د یو خپې کې په دوه خپو کې پړسوب کېږي دا هغه بده خبره نه کوي یو کېږي دا بده خبره ده نو بهتر به دی چې تاسو یو سپیشلیسټ اورتوپیډیک سرجن سره صحیح یا میډیکل سپیشلیسټ سره ملاو شي نو به خرای درکې تاسو زبردست جی تاسو ته جواب ملاو شوی ښه سیم کوېشن تاسو سره پیډي نه دغه ماته زما آنسر ملاو شو سر تاسو په خپل سکین کیر څنګه کوئ نو زمونږ ټف کوېشن دی ویری ټف کوېشن دا خو رازونه دي چې څه بالکل بیسیکلی هم د سیم هغه دي که بالکل معنا ایز ډاکټر آصف نه تاسو کوي نو سچ ما تاسو ویل موئسچر لوبریکیشن تاسو مو ویل ویزلینز هغه واټر صحیح ما د پر یو بل شدایت زما په خیال د هیلدي خوراک او هیلدي ایکسرسایز دا سکن د یو د سکن پرایمری فنکشنز دي دا sun protection water exercise good diet good diet मतलब कड़ाया नहीं नदी तुमको पकड़ने वाला बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज आगा चस्ता तो ज़्यादा धड़कन ज़्यादा की सोने बरा की कम से कम 5-10 मिनट दे ज़्यादा तो साथी उस पर खाल दे हेल्दी स्किन दा पारा दे ना खा इलाज पर ज़म्मो पूरा फार्माकोपे की निश्ता सही ज़बरदस्त ख़ा हेल्थ स्किन दा पारा चिंग ना रसे बुई बैलेंस डाइट ना अगर दा पारा किचन दर तज़ू शाहजहां से सिंग हाल खैर खरीद दे ठीक ठाक ख़ा कम से रसीदु शाहजहां से बस मूंग दा शाही टुकड़ो ले जो मूंग दे ब्रेड गोल्डन का ख़ा दिले मूंग दा मैरिनेशन तैयार हो देखिए मूंग दूध वाचुल खुश्क दूध और नॉर्मल दूध सही ठीक शो आइना पस देखिए मूंग चीनी इलायची और देखिए मूंग बादाम पिस्ता आगा मूंग मिक्स का زموږ د سوس تیار چې دا موږ د پاس چې کوم دی کنه بیا منشن کو دی سره ها او دی خو زه کباب دغه جوړوم دا کرسپي کباب
صحیح. هغې دپاره مونږ چې کوم کیمه وه هغه مونږ مشین نه ویستې ده مونږ برابر کړې ده صحیح. او هغې سره اوس مونږ چې کوم دی انډه اور دا بریډ کرام چې کوم مونږ دغه کړي دی دی والا چې کوم بریډ والا چې کوم پوډر وي که نه هغه مونږ هغې سره ټچ کوو او هغې نه مونږ کرسپي کباب جوړو. صحیح صحیح. صحیح ٹھیک شو. زبردست مطلب مونږ به شاهجهان صاحب طرف ته بیا یو ځل کې خیر راځو. جی بالکل ویورز کچن سیگمنٹ دوباره موږ سره مرسته کړې ده شمع کوکینګ آیل اینڈ بناسپتی. خسر مونږه خلک نن سبا دا ینګ یوث چې دی دوی پزان ډیر زیات هغه محنت نه کوي دوی وایي چې چلو لیټس ډو پی آر پی اینڈ دیز تھنگس کنه د دوی شیزونو ساید افیکټ شته. وګورئ چې کم شی باډي سره انټرفیرنس کوي او ون وی اور انذر څه نه څه خو به د هغې ساید افیکټ وي. خو جنرلی تاسو صرف د پی آر پي نوم واخلئ نو پی آر پي خو ډېر سیف هغې کې راځي ځکه دا خو ستاسو بلډ دی هغه واخیستلی شو یو خاص پروسیسنګ د هغې وکړلی شو هغه نه یو خاص کیمیکل ډرا کړلی شو او په تاسو باندې واپس استعمال کړلی شو خو هم ستاسو پرسنل جی جی صحیح هغه کیمیکل صحیح نو دته یو ورډ انټیجنیسټي مطلب چې باډي د بهرني یو ټیشو سره څومره مینه کوي یا څومره دښمني کوي جی نو دا د هغه ډېره کم وي. صحیح. د خپل ټیشو دپاره دته د سیلف ټیشو وي نیټیو ټیشو دی د انټیجنیسټي ډېره کم وي. صحیح. نو که تاسو پرټیکولرلی د سپیسیفیکلی د پی آر پی خبره کوئ نو نه د دې ساید افیکټس تقریبا نه کېدو برابر. ها صحیح ده. سر ټایم دې ته پوسټ کوو او بیا یو کال را سره دی مونږ سره. السلام علیکم. وعلیکم سلام جی. عبدالرشید صاحب سالت دی خیر خیریت دی؟ څنګه حال خیر دی جی جاز خان؟ بالکل ټیک ټاک صحت مزاج طبیعتونه ښه دي خیر خیریت دی؟ شکر دی جی تاسو حالات ښه دي؟ بالکل ټیک ټاک بس شکر الحمدلله. څه ویل غواړئ عبدالرشید صاحب؟ ډاکټر صاحب تاول سلام کوم. ډاکټر السلام علیکم. وعلیکم السلام په خیر راغی جی. ډاکټر صاحب زه یو تپوس کوم دا جنرالي غونډې لکه سرمن متعلق جی 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 دا بعضې کسان دي چې دا لکه زه میل یادکم زه فیمیل نه یادم میل یادم. صحیح. میل چې کله جی لاس میلاو کړي نو بعضې کسان یې ستا لاس ډېر سخت دی او که نه بیا ځې کسان یو نیم کس داسې وي چې لاس میلاو کړي د هغه لاس یې داهي نرم وي داسې ته وایي د کیاډو اډوکیشن هم د لاس کې د دې مطلب عام زندګۍ کې یا د صحت کې د دې څه دغه دي لکه فیدی والا کار دی دا نرم لاس چې وي د چا چې لاس میلا کې سره لاس خو دونه نرم داسې چل دی او باید سخت دې طرف ته ځي که نقصان طرف ته ځي. ښه ټیک شو عبدالرشید نرم صاحب. لاس جی ښه بل څه سوال شته جی؟ اجاز خان اور خیر سیرت دی بالکل ټیک ټاک بالکل ټیک. عبدالرشید صاحب بس نه نه پخلې نه ښکاریا ولې نه ښکاري که نه پخلی خو وختي وشو. ښه هغه ته وایي دا لچهدارې پراټې به کله پخوې اختر والا کومې پراټې؟ لچهدارې دي لچهدارې پراټې شاهجهان صاحب جواب ولا ورکړه که نه څه وایي عبدالرشید؟ انشاءالله د اختر نه یو 2 ورځې مخکې به ولې پخې کړو چې دې چلې زده کړي اختر کې خلک دا لچهدارې پراټې بس هغه د اختر نه ورځ دویم مخکې پخه کړه نو بس اجازه به ځان سره بیا یو شي د خیره صحیح ده ډېره زما دپاره وایي دی غواړي چې دا ټول چې دی نو څه نه څه خو وړي ځان سره کنه ډېره مهرباني عبدالرشید صاحب یو جان مننه. ښه سر دا هغې خو فایدې نقصان خبره وکړه خو دا که زه سره دا ایډ کړم چې دا ولې وي نو د دې خو شاعرانه ډاکټرانه بله قسمه جوابونه کېدی شي. بالکل. خو زما په خیال یو خو ټول چې کوم ماته ظاهرا خبره ښکاري عام جنرال خبره چې کوم عبدالرشید صاحب ویل هغه دا دی مینول ورک دی د لاس کار دی. اوس د لرګي کار چې څوک کوي موږ کتلي خامخا دغه لا سخت دي د اوسپنې کار چې کوي او دستانې نه چې هغه کار سخت دغه لاس سخت دي. دا خو یو جنرال د انټیلیجنس خبره ده موږ ټول ګورو. او دې نه علاوه چې کوم څوک خپل لاس خیال ډېر زیات ساتي زنانه دي هغه ډېر خیال ساتي کریمز لګي هغه کې دغه بند نرمي دا جنرال خبره شوې. که د ډاکټرای خبره کېږي د ډاکټرای کې داسې چې سب دې کې چې کوم د پولی جوړېږي د کار سره چې کوم موږ ذکر وکړو سیکنډ مخکې دې ته کیلاسټیز وایي نو د کیلاسټیز چې دی نو دا د مینول ورک نه علاوه د وراثت کې هم راتلی شي. صحیح. او دا بیماریانو کې هم راتلی شي داسې زموږ بلاډي ډیزیز شته یو ډیزیز د هغې ته ډیوپیټرین کانټریکچر وایي هغه چې بالکل داسې او بالکل د کلک کاڼي شو داسې د کې سکین دې نه ریموو کېږي نه سکین ته نه ریموو کېږي داسې ماران پکې سنجي ټایپ پکې جوړ شي او ډېر هارډ شي
او بیا سټ ډایبټ په شوګر والو کې ډایبټیک مریضانو کې دا یو خاص هغه د چاغي کې په د ګوډو باندې د خپل البوز لاندې او لاسونو کې دا هغه کلاوسټ جوړیږي نو دا د دوه درې قسمه جواب شو زما په خیال دا به عبدالرشید صاحب تسلی بدل ها صحیح عبدالرشید صاحب تاسو جواب ملاو شو صحیح ده خاموږه سر پی آر پی خبره کوله د هغه ټایمینګ خبره کوم کو تاسو چې سر هغه بلډ واغسل شي بیا یو خاص سیستم تیریږي نو څه کیمیکلز د درمیان کې څومره ټایم لګي سر 10 منټس 15 20 یار د ډیفرنٹ ټیکنیکس دي مختلف هغه دي مونږ خپل چې کوم کلینیک کې کوو نو مونږ سره فرنچ یو ټیکنالوژي مو ځان سره ساتل د پروسس لپاره نو جنرالي چې کوم پی آر پی کېدو مخ کې چې کوم نه سٹارټ شو نو هغه 40 45 منټس پروسس هو تاسو ته هغه د بلډ پروسس کېدو نه بعد هغه د بلډ کم ایلیمنټس بچي وو به تاسو ته درکو او هغه کې یو خاص کیمیکل چې کوم ته اکټیویټر وي نو چې اکټیویټر واچ نو ودن 1 منټ هغه لګولي صحیح نو دا هغه ټایم ته 45 46 منټس پروسس مونږ چې کوم اوس دا راغوخته دا ماشين لک پاورفل دی یا په ډیفرنټ الله علم صحیح د مونږ لا ټول پروسس په 8 منټ کې پوره کی د مونږ 8 منټ کې راکی لک سپیریئر می هغه ته پی آر پی ویل ته پی آر جی ایف یا گروث فیکٹر یا پلازما ریچ اینڈ گروث فیکٹرز مختلف نمونه دي یا پی آر ایف د مونږ هغه راکی او خو چې کله موږ سټیمولیټ کو اکټیویټ کو نو لګولو ټایم دا ایگزیکټلی دا پی آر پی په شانته دي نو 2 منټه لګي نو 40 45 منټه کې دي شي 8 منټه سر دا انجیکشن لګي سر کوم مطلب افیکټډ زی وی کنه افیکټډ خو ته ځکه وایو چې دا غل در مخته ورزدلی افیکټ شو نو سر دا انجیکشن غټ انجیکشن وی نری وی څنګه وی درد وغیرہ کوي کنه نو کته مخکې ما په ډیمونستریشن لروړې خو جنرالي واړوي بالکل فاین دا 34 گیج لکه ټول نه انسولین والا چې کوم یا هغه نه هم تقریبا د لګ نری راځي ها زبردست او مختلف گیجز خو وخت مخکې کیږي هغه راځي انسولین تقریبا انسولین والا وګڼي هغه نه لګ نری ها خو د په لینث کې مغنه لګ کمی ها او د ډیر بالکل ها بالکل لکه ډیر زیات ورکوټ هغه بل دا چې دا څه کیمیکلز راغوم ګو لګو الریډي دا فل انټر کیږي سر کې سر اگر 20 عمره actually sir Ijaz is willing to try some kana sure why not viewers the time ke barkat ramzan transmission first segment dir kule khondawari khabari atari rawani di ho aina mach ke yau workout shanti damag lu tamena pas wapas milawi वेलकम बैक व्यूवर्स जमूंग डेरे कुले खबरें अतरे रवान दी बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन द फर्स्ट सेगमेंट रवान दे सर आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस करना सर उस लक्ष्यांति हेयर्स बारा के मुंग तसो आए चिता सु मुंग तदा हुए चे हाउ टू प्रोटेक्ट योर स्किन करना नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट योर हेयर्स लाइक डस्ट द पोल्यूशन दे ददी जवाब डेर आसान दे और डेर ग्रानम दे आसान दासे दे च वक्त द स्किन बचे दे सही ٹھیک شو او بس تاسو دا سوي چې وخت چې د سکین وی سره د سکین اپنډیج اکچولی نو چې څومره خبره مو سکین د پاره کړي وغه ټول دیتا اپلای کې دي شي لوټس اف واټر لوټس اف ایکسرسایز ټول هغه سموکینګ نه خراب ده تونه نه ځکه چې لکه زموږ د جسم په ویل بینګ کې په خلا کې په خصيات کې په طاقت کې یو چې بالکل کامن د سټانډرډ دغه د ښه هیلث ښه خوراک دا خو سټانډرډ صحیح دا یو آسان ترين دی او دګم صرف او دګم دا به اډ کو چې چونکه د سکین نه لګ لري شو د خپل مستقر نه لري شو د خپل خوراک لګ پګرانه ملاويږي نو د ریکوایرمنٹ کې د سکین نه لګ زیاتی اوکے نو وایټامینیشیس فوډ سبزی سلاد फ्रेश जूसेस डबो वाला ना फ्रेश जूसेस डबो वाला د خپل نشي چې کوم تاسو کور کې خپل جوړ کی د فرش فروټ نه زما په خیال دا ټول بیسټ هغه دی صحیح بیسټ سورس ته چې د تاسو ته هغه درکې د وایټامینز درکې منرالز د کیلشیم میګنیشیم د ټول شي تاسو ته درکې صحیح وخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوخه زما په خیال پرسنلی دی ډاکټر هم زما هغه دی هغه دا یو خاغه د میټ غټه وخه یا داج کوم غدي یا سی فوډ دا ډایټ حساب کار دا نو دا ایزی آنسر دی اوکے اوکے دا خو سر هغه شیزونه شو چې کوم خوراک د پاره کنه any applications do you suggest Ogri for a healthy person there should be no need for any application ٹھیک شو خبر هم هغه تلار sorry I'm a naturalist زه کوشش کوم د خلک دوايانو ته لاړ نشي
एप्लीकेशन کې دا د چوغوري موइسچر اگین ما سکن والا تاسو مچ سکن والا ټول د اپلای کی ګوري سر کې خشکی راځي موږ ټول ته پته لګي وخت ورځي نو تا کله ډراینس راغو تا ته پکار دي چې تا فورن ټریټ کې کيو ډرمټالوجیست ته ځي کيو پلاستیک سرجن ته ځي که چاته ځي خو هغه ټریټ کې فورن آیلز خه زموږ خو ماشاءالله زموږ ملک دوم هغه پوینټ تراو چې خپل پروډکشن زم ډیر ذاتی بهر امپورټ سم ډیر ذاتی بلا قسم آیلز دي او مویسچر ضروری خشکی بن نه پرېږدي دا بیسیک بنیادی خبر دي بل دا چې د شیمپوز استعمال به کم ساتي کنټرول بیا شیمپو کمپنی خپه نشي او لیمیټډ دی چې کم دا خبره کې چې د یو ځل په دوه لګوي نو ډېر به خشي د یو ساس کې په درې دا ټیک خبره نه دي ځکه دا ټول کیمیکلز دي او کیمیکل چې څومره زیات راجوخته نو اوبویسلی په تضاد پرابلم درکې خو سره دا سې دي چې بعضې خلک مطلب ایکسپوجر بعض زیات وي دسته نو که هغه روزانه ویښتونه وینځي نو هغه بیا ضرور دی وینځي بالکل دی وینځي خو تاسو د کې بیا وګورئ لکه ګریډز دي کنه ایگزیکټلی دا دی پوي لکه تاسو مثال د بیبیز شیمپوز دي کمپنی نوم ځکه نام جنور خبر نشي نو بیبي شیمپوز چې دي نو هغه آیز تم سنوي هغه څه خاص دغه هغه اکوسټک افیکټ ورته یا ډیټرجنټ افیکټ ډیر نه ہے نو تاسو چې بیا هایر ابزي فلان کې برانډ ته نو هغه کې اکوسټک افیکټ ډیټرجنټ افیکټ ډیر زیات شي نو هغه خیره خوباسي خو ورسره ستاسو نیچرل چې کوم مویسچر دا غوړ چې کوم پروډوس کو دا ټول هم باسي نو دی ډیر هغه کو لوویسټ اینڈ والا شیمپو twice or thrice a week صابون نیچرل صابون استعمال سر دا بایوټین یا زنګ شو دا د انټیک دا مطلب یو د پر ډیر خوي خدا دې اپلای کول څه رول پکې پلی کوي کنه پلی کوي سر متاسل چې کوي هیلدی بیلنس ډایټ هیلدی لایف تیرې پرابلی ته ضرورت هم نشي خو دا سوال ځکه ویلیډ دی زموږ دور کې موږ کې څوک فارغ ده تاسو پرابلی سار نه لګي کار کوي بالکل صحیح موږ هم چراوت نه وتلی څه ټایم بکوته او نو زموږ ته خلکو ته پکار دي چې بالکل بایوټین یا اني ادر کمرشلی اویلیبل کمپاونډز دي د ډاکټر پرسکرپشن نه بعد دیغه استعمالي نه بد بنئ ځکه چې موږ ټول ډیفیشنسي نه تیریږو ها بالکل سر صحیح دا خو سر وختو باندې موږ خبره ترې وکړې خو سر بعضې وخته وي ټایم نه مخکې چې کوم دي سپین شي سر دا څه کمی وي څه پروټینز کمی وي ویټامینز کمی وي سر دا زما سټوډنټس باوري هغه بخان نه ما ته بخان چې دا جوابونه دلته مرا کې او پی ډی کې دلته مرا کې وګورئ چې وخته وایټ کېدل د نظر تل او د انسان مړ کېدل دا ټول خبرې پروګرامډ دي د دې نوم هی پروګرامډ سیل ډیث ته ٹھیک شو نو د بلیک کلر چې کوم باډي جوړي هغه ته میلانین وایي چې کوم سیل پروډوس کوي هغه ته میلانوسایټ وایي نو د میلانوسایټ د ډیث یو خاص ټایم لیکل دی د هر انسان لپاره جدا لیکل ډیر بد قسمت خلکو کډر ینګ ایج کې لیکلي چې 6-7 سال عمر کې مې خپل ژوندۍ کې نه بس نو بس کتا پیدا کو ما ته وای نو موږ په زما کلینیک وړه ښه چلیږي چې طریقې کار ویني کې بیا به شاد دي چې دوباره اکټیو کې پاسه کوي نه جدا په اوور سټیټمنټ شي او زب چونکه ما فیلډ هم دا نه دی ډایرکټ د ډرمټالوجي دی نو سچوي ما بزیاتی کې راځي او بار دومره ته پتا چې وخت سپیډل سیل ډیث صحیح ډیث از ریورسیبل صحیح ده بالکل په هر یو ایج کې چې کم دی کنه د هر چا خپل ایج لیمټ وي نو هغه کې چې کم دی کنه دا سیل کله ډیث وشي نو نه پس کنه وخت پس په دوه شروع شي نو بیا د دې سره ریورس طریقه نه وي خلک ولا کلرز ورکوي نو سره غم فور ټایم بینګ وي د درې سره ورځي بیا کلر نو زبارل دا بګي شاجان سره ترته لګزو سر تاسو کې اجازه دوی شاجان صاحب ماشاءالله دا خو شاهي ټکو ډېر مزه کوي یار ښکاري ډېر ښکلي چې لکه دا به ډېر زیاته مزیدار وي نه انشاءالله اوس خو روژه د کفتارې نه پس بیا تاسو چې کول غواړئ زه خو ګورم ښه تاسو نه صبر ونه شو تاسو ځای بالکل نه او نایس لوک ایٹ دیٹ واو ها دا تاسو کټکړی هم څومره ښکلي دي موږ خو چې کور کې جوړو داسې انګولر نه دا موږ چکور کټ کوم سایډ نه دا وی چې لکه دیس ریپرزنټیشن ډیر ښه راشي صحیح او واقعي دا ډیر کرسپي دی او دا کرسپي دی او دا کب ګارنیش ته پر سوک په کوپرا چې سوک په پستا واچي سوک په سمون په دا بادام واچو اس د دې ټیسټ او لوک ډیر ښه راشي صحیح او شاهجان وای دا ډیر ټیک کونته ساس دی کنه موږ چې کور کې جوړو هغه ډیر زیات لیکویډي دا تاسو صحیح پخکړی دا لکه نه دا مونږ چې کوم دی کې اصل کې دی کې نارمل خلک کور کې جوړي نو صرف دودھ واچي هلکا او دودھ سره څوک د سوي چې دا برډ چې کوم دی د چاس جوړ کړی وی لکه دا
चीनी वाला और ओबो वाला जी, जी। هغه کې हल्का डीप کې بیا غې نه پس دوباره دی له سوس جوړ کې بیا پکې اچي خدا مونږ چې کوم دی کې اوچ په مچولې دي اوکې. ټیک شو دی کې مونږ صحیح. کوکونټ پاوډر هم مچولې دي ها او جی ها ها هغه سره لګ دا غاړه شي تکیږي هغه سره کنه صحیح او صحیح دی کې خوش دود صحیح صحیح شاهجهان صاحب اوس سره تر دا وایي د موږ چې کوم ویورز دي هغه ته لګونده کې موږ دا وایو چې موږ نن څه تیار کړی دي صحیح ده په دې باندې خبره تر کو یا فور ایگزامپل شای ټوکړه سره خوا کې نور څه دي دا راته لږ کوئی غونډه کیږي چې ریسیپي کارډوم تیار دی بیا هغه طرف جی ته ځو مونږ دا شای ټوکړې جوړې کې د برېډ نه او ور سره مونږ کرسپي کباب جوړ کړو ها جی شامي کباب یا کټلس خلک خوړلې دي کنه خو مونږ چې لکه دا کرسپي کباب هم دی ټرایو کې پکوړ جی، کې او صحیح. دا کوئی کرسپي تاسو ته په 10-15 منټ کې تیاریږي او دا یم کور کې ټرایو کې ها په دې باندې کم ټایم لګيږي شارټ ټایم لګيږي صحیح ده څه تاسو سپیسیفیکلی څه پریفر کوئ چې لکه دا غوخره سکین مم خوي وخت مم خوي نو ما تاسو ته سیلډز ویجیټیبلز میټ صحیح ده دا زما په خپل ټول ریچ سورسز دي خوراک صحیح ده صحیح ده هغه سره سره ایکسرسایز هم نړر سیب پریفر کړی چې تاسو ایکسرسایز مو کوي چې کله تاسو دا هارت بیټ تیشي هارت بیټ چې کوم دا کراس کی نو بیا دا غرنګ چې کوم تاسو په صحت باندې ډېر ښه اثرات ورځي ریسپی کار تر تاسو ورزه که تاسو نه پاتې شي نو الته نوٹ کړئ क्रिस्पी बीफ कबाब अज्जा गोश्त छोटे बोटियाँ 1 पाव आलू उबले हुए आलू मशीन करके 3 पाव इमली का पानी आधा कप सब्ज मिर्चें बारीक कटी हुई 8 अदद अंडे 2 अदद हरा धनिया 1 गड्डी लाल मिर्च कटी हुई 2.5 चाय के चम्मच साबित गरम मसाला आधा चाय का चम्मच नमक हस्बी ज़रूरत लहसुन अदरक 2 खाने की चम्मच कॉर्नफ्लोर 2 खाने की चम्मच काली मिर्च 2 चुटकी ब्रेड क्रूम्स हस्बे ज़रूरत ऑयल फ्राई के लिए तरकीब गोश्त में लाल मिर्च हरी मिर्च हरा धनिया नमक लहसुन अदरक और काली मिर्च डालकर गोश्त गुलने तक उबालें गोश्त गुल जाने के बाद इसमें इमली का पानी शामिल करके अच्छी तरह भून कर खुश्क कर लें गोश्त का रेशा करके मशीन किए हुए आलू में मिक्स कर लें अंडे में कॉर्नफ्लोर नमक और काली मिर्च डालकर पेंट करें अब कबाब बनाकर अंडे में डिप करके ब्रेड क्रूम्स लगाकर डिप फ्राई कर लें आखिर में सलाद पत्तों के साथ गार्निश करके पेश करें शाही टुकड़े अज्जा डबल रोटी 6 स्लाइसेस दूध 1 लीटर चीनी 6 खाने की चम्मच खुश्क दूध 2 खाने की चम्मच सब्ज़ इलायची 4 अदद खोया 4 खाने की चम्मच अंडा 1 अदद जर्दे का रंग 1 चुटकी पिस्ता बादाम हस्बे ज़रूरत ऑयल फ्राई के लिए तरकीब पहले डबल रोटी को स्लाइसेस में काट लें पैन में तेल गरम करके स्लाइसेस डबल रोटी को हल्का फ्राई कर लें यहाँ तक कि गोल्डन ब्राउन हो जाए अब दूध को गरम करके इसमें चीनी सब्ज़ इलायची अंडा और जर्दे का रंग डालकर मिक्स करें जब दूध आधा रह जाए तो इसमें खुश्क दूध और खोया शामिल कर लें अब डिश में स्लाइसेस को सेट करके बना हुआ मिक्सचर इसके ऊपर डाल दें आखिर में पिस्ता और बादाम से गार्निश करके पेश करें جی ویورز دینه باوجود هم تاسو نه پاتې شوی نه په پروګرام زموږ پروګرام په یوټیوب باندې اپلوډ کیږي تاسو الته وګورئ بهرحال نه شوک ویو تھراپیز دا غرنګ نور سره ډېر خبرې ترې چې کنه هغه موږ پاتې شو ډاکټر صاحب نه چې ان شاء الله کې خیر بیا به موږ کوشش کوو ځکه موږ پی آر پی فزیکل چې کوم دغه وی لوک وی یا ظاهري لوک وی هغه باندې خبرې کوو سر شارټ کټ راته وای سر موږ صرف آلموست 2 منټ دی شوک ویو تھراپی تاسو شي دې سر چې ټول پاکستان کې دا ټیکنالوژي سر تاسو سره دا نو دې باره کې راته وای سر دا اوس دا څه چې اوس دنیا روانه د ریجنریټیو میډیسن ها ریجنریټیو لکه دا چې سړی بیمار شنو د دوايي په ځای ماغه پرځه ولا واپس ټیک کا لکه مثال هیر ټرانسپلانٹ په ځای صدا سے دوايي په جوړه کړي هیر واپس روزي نو شاک ویو د ریجنریټیو میډیسن هغه د دې چې کوم ټایم تاسو ته لګ دی خدای غټ چې کوم اپلیکیشنز دي کوم هغه کې راځي دا یو خو په میلز کې اریکټایل ډسفنکشن میل ویکنس چې کوم پرابلم دا غي د لپاره ډېر زیات پاپولر دی چې دنیا کې ټول نه پاپولر دا ټریټمنټ روان دی ایون دا ګوډو کې دا کارټیلیجز وغیرہ خراب شي دا ارثرایټس ایج سره شي دا غي ریجنریشن دا ډېر زبردست کوي صحیح دا خو هر دویم کا سوچر زګرزم دا پنځه مې خوګیدل شروع شي دا یس بالکل پلانټر فیشایټس تقریبا هر دویم کا ستکی دا غي ډېر ښه ټریټمنټ دی دا داسې ټریټمنټ دی چې دا مطلب ټریټمنټ دا نه چې ترسو دا علاج کینو ټیک په دا داسې چې تا او کوم دا ټیک شو نو په ارثرایټس کې دا ګوډو درد کې میل هغه کې ویکنسز کې د کې دا د یو نوې رول را روان دي
PRP هم چې تاسو بار بار د درزلیات کو ایون PRP هم اکچولی د ریجنریټیو میډیسن یې صدا صحیح د دنیا ټول اوس دې طرف ته روانه د سټم سیلز شاک ویوز PRF PRGF نو لکه دا دغه ها صحیح ده سر سپیکټرم یو حصہ ده او ډیره ګران او ډیره غټ حصہ ده صحیح ده صحیح بار چې ارزان شي نه then we will try to go شاهجهان صاحب ډیره مهرباني थैंक यू शाहजहां थैंक यू सो मच ډیر خولي ریسیپیز ډیشز تاسو موږ ته جوړوي کویک ریسیپیز وي نو زموږ ویور په خامخا دینه فائدہ وچتای سر ډیره مهرباني سر دومره رش او دومره پورا د هغه هته باندې مالي تر دې پورې فل جام دی ارسا تاسو بیا چې کوم ته موږ ترالي ډیره مهرباني سر थैंक यू सर ډیره مهرباني Neha, thank you too as well. Thank you, Ijaz. You are joining the next segment and I am leaving. نو ان شاء الله کې خیری ژوند فاوګړه سیاست فاوګړه بیا تاسو خدمت کې ملاقات کیږي سبا تر هغه ته پورې الله پامان